ستا او ستا د پلار نوم په لیست کې راځي نو چې په دې به 1 لک روپۍ راځي. زه به ځین د ثبوت ورکوم، وایس پې ورکوم، CVR به ورکوم او اوس دا دمکیانې راکوي چې که ته ځنې کار وکړي نو موږ به دا چل وکړو او که DPO په دې کار کې ملوث نه نو په دې به صحیح کار وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه دلته چې کوم میډیا والا راغلي ډېره شکریا ادا کوم. زما جمیل مشوانی نوم دی، د جمعه اسلامي سره مې تعلق دی. چند څو ورځې مخکې ما ته کال راغی، کامرانجیا نوم یې دی او یو د زیان باندې ساواده دی، کلیم نوم یې دی. زه په مسکیني کې د عیب تلې په ځای کې وم چې ته زما سره میلاو شه، ستا یو انکوایري ده. چې زه اوس میلاو شوم، ما چې څه انکوایري راویل چې بیا په 100,000 روپۍ باندې اوس زما خبره وشوله. بیا راسه ډیل کاوه کامرانجیا به راسه خبرې کولې. دا خبرې په ریکارډ دي، زما سره شته په موبایل کې. 20,000 روپۍ رانه واخیستلې. کلیم او کامرانجیا، د کامرانجیا تعلق د قلا کامبټ سره دی او د کلیم تعلق د زیان باندې سره دی. 100,000 روپۍ رانه واخیستلې. بیا مې ترینګ وکړ چې درې شو، ویل چې او ستا کاتم وکړه. 2 ورځې بعد یې را ترینګ وکړ چې دې نه به یو نوم درې کېږي، یا به ستا یا ستا پلار نوم درې کېږي. او دا خبره وکړه چې یاره دا افسران دا روپۍ غواړي مخې ته، موږ یې ستا نه لارو خو موږ مجبور یو افسران یې رانه غواړي. نو بیا مې هغه روپۍ ورتللې او بیا وروسته راته بیا کال وکړ سمرباغ کې چې ته دې دیرې ته راشه. زه ورغلم چې بهي ستا نوم په بل لیست کې را روان دی، برای کرم چې افسران روپۍ غواړي. نو ما ورته وویل چې خیر دی، زه په دې به مشوره وکړو. نو بیا ورته ما رینګ وکړ چې هلکه دا کوم افسران دا روپۍ غواړي؟ ویل چې بهي کلیم زي په تیمرګر کې افسرانو سره یوه شپه یي او روپۍ غواړي. نو بیا له نورې روپۍ ما ورنه کړلې. نو چونکې ما DPO صاحب ته درخواست کړی بل پرونو، هغه DSP صاحب ته رامار کړلی دی. نو DPO نه زموږ دا تمه نشته، انشاءالله کار به صحیح کېږي. او که چېرته دا سره DPO لاسي شو بیا خو د شعر چې بیا خو بالا افسر دی هغه، بیا خو زموږ خبرې څه پیدا نه کوي. او چونکې اوس نورې دمکیانې راکوي چې که ته DPO له لاړې، بله ځای افسر جرګه هم رالېږلې ده 8 کسان چې بهي تاله به 3 لک روپۍ درکوو. لکه ته دا شی مه کوه، DPO له مه ځه او سوشل میډیا له مه ځه. نو چونکې زه د 3 لک روپو ګڼم، زه یو شهري مر پاکستان او زه خو په سعودي عرب کې ما خپل بزنس ما کاوه اوسه پورې. اوس دلته خپل بزنس کوم، نه مې پلار داسې غلط کار کړی، نه ما داسې غلط کار کړی دی چې دا راځي او نوي روپۍ غواړي چې بهي 2 روپۍ به راکړي، ستا نوم به تېزوي کړو. په جندول کې دې خلکو داسې شخصیتونه وشرمول او داسې خلک یې تباه او برباد کړو چې چا نوم په څه کې ورته وي، چا نوم په څه کې ورته. DPO ته څه پته ده چې پلانکی څه روزګار کوي؟ خو دلته دا چند کسان دي چې کامرانجیا دی، کلیم دی، څه کسان چې نور دي چې ورځي او د خلکو عزتونه لیلام کوي. که 100 روپۍ ورکړي چې ټیک ته ستا مې ته ختم کړو، که 100 روپۍ ورنه کړي چې DPO صاحب له ورکړي چې بهي دا سړی خو ډېر غلط دی او معاشره پاکول پکار دي. نو بهي زموږ د 100,000 روپو مطلب نه دی چې 100,000 روپۍ زموږ نه واخیستلې. زموږ دا مطلب دی چې دې خلکو نه معاشره پاکه شي چې 100,000 روپۍ DPO 100,000 روپۍ غواړي چې دا 100,000 روپو مطالبه کوي. او د دې هرې خبرې زما سره ریکارډ دی. زما انکوایري DSP صاحب ته راغلی دی، کې انکوایري ته ضرورت نشته دی چې په کم ټایم کې ما ته ټلیفون کړی دی، کم ټایم کې زما خبرې شوي دي. بیا را سره کلیم رابطه وشوله چې کامرانجیا وړوکی دی او ستا کار ما ختم کړی دی، ته څه فکر مه کوه، ته عزتناک سړی، ستا کار مې ته ختم کړی دی. نو د دې نه چند ورځې مخکې عزتناک نه وم، ارلو اجرتي مو ما، د پیسو والا مو ما، انډر پلو والا مو ما، چې بیا مې کله 100,000 روپۍ ورکړي نو بیا عزتناک شوم. نو نن سبا چې دې خلکو له روپۍ ورکې نو بیا به ته په عزت کې، که ته دې خلکو له روپۍ نه ورکې نو بیا به په عزت کې نه. اوس یې دا دمکیم راکړې ده که تا په سوشل میډیا پروګرام وچلاو یا ته DPO له لاړې نو ستا نوم به موږ په ډېر څه کې ورارته پوه شوې. نو الحمدلله د نن وخته پورې زما یو کم 40 کاله عمر دی، د نن وخته پورې په تاڼه کې په ما 107 هم نشته دی. نو الحمدلله زه خاص سر رسوخ هم لرم، خو زما هر قسمه تعلق د خلکو سره شته دی. زه د دې خلکو نه په دباو کې راځم او د DPO صاحب دا او د DSP صاحب نه مې دا مطالبه ده چې دې کې انکوایري ته څه ضرورت دی؟ انکوایري را زما سره په موبایل کې ده، CDR زه راوباسم، روپۍ پې زه لګوم، د دې خلکو دا دې راولي او مخامخ دې دا ویني چې دا خبرې ستا دي که نه دي. بیا تا له 100,000 روپۍ اخیستي که نه دي اخیستي؟ بیا تا ما پسې جرګه رالېږلې ده صدبر کلي نه که نه دي رالېږلې؟ بیا تا ما پسې خپل کسان رالېږلي دي چې بهي 100 روپۍ غواړي زه به یې درکړمه. چونکې که زه د روپو وږی وی نو ما ته د 3 لک روپو پورې مطالبه شوې ده. زما خپل خلک یې په ما پسې راټول کړی دی. د صدبر کلي مې راپسې داسې معزز رالېږلي دي چې هغوی چونکې زما نه خفه هم شو، روټۍ یې مونه خوړه چې یاره ته زموږ دا سوال ومنه او دا خلک پرېږده ما پرې کړه. نو بهي دا کار یې کړی راسه
په دې کې هر څونه دغه راځي عدالت ته پیزم تیمارګری ته پیزم پیښور ته پیزم اسلام آباد ته پیزم پېښ یو دا کسان پرېدم نو ځکه چې دا داسې معزز خلک یې شرمولي دي بل یو سړی زما سره خبرې په ریکارډ دي محمد رسول خان صاحب چې هغه ښکاره شخصیت ته غونډه دنیا پیژني تعارف محتاج نه را چې داغه نوم کامرانزیال له پولیس کې ورکړی دی زما سره خبرې په ریکارډ دي چې دا ډېر غلط سړی دی دا موږ پیژنو په دې به بیا مشغول شو نو آیا دا نوم محمد رسول خان ډي پي او څه پیژنته خو دې دا نوم ورکړی دی چې دا کار غلط کوي نور الدین هم څه په یو شي چې هغه داسې شخصیت ته چې هغه 2,40,000 تنخواه دا کار هغه کوي هغه په عمره کې قرآن شریف راغستی دی چې ما ځینې غلط کار کړی بیا اوس هماغه دې پورې خبرې وکړلې چې دا جمعه اسلامي کې چې دی دا خو ډېر پاک سړی دی زه داسې لرې نه پېژنم نو کامرانزیه راته دا خبره وکړه چې هغه سې دا جوماتیان دي دا شرکۍ خیل دی او نور دا زه ډېر سلمه نه پېژنم دا وایي زما څه په ریکارډ دی چې خیر دی بیا به تا ته زه کیسه وکړم نو چې ده به کوم کار کړی چې دا به ما ته کیسه کوي نو چې دا کیسه هم ښکاره کړي د قوم ته چې به د کوم کار کړی دی چې واضح د قوم ته پته ولګي او که نه برناقه 50,000 روپو لپاره خلک شرموي دلته ډي پي او صاحب چند کسان برتي کړي دي چې به ته به موږ له ښه دغه راکړې هغه ځي او د صحیح سره ډیل کوي د کومو کسانو نومونه چې راغلي ټیک ټاک دي روپۍ نه دي ورکړي که چا روپۍ ورکړي دي نو نوم نشته دی بس بیا ته پاکې د چند څو ورځې مخکې ما ته وویل چې ته اجرتي مې ته انډر پلو والا مې ستا پلار روپۍ هم په جرګو کېلي چې کله مې روپۍ ورکړې کلیم ته بیا ما وایستو کو چې ته خو ډېر عزتناک سړی یو تا موږ پېژنو او کامرانزیه خو وړوکی دی په دې خبرو نه پوهېږي خیال دی نو دا خبرې زما سره په ریکارډ دي که ډي پي او صاحب انکوایري کوي نو دا هم مخامخ کېنئ ما هم کېنئ او زه به ورته ثبوت مخې ته کېږم که زه ګناهګار وم نو ما دې پانسي کړي که دا سړي ګناهګاري نو وروره د دې دغه وروشي او به یې داسې خلک شته دی چې 80,000 دی تنخواه ده او دوی په 3 کروڑ روپۍ په تیمارګره کې ځای لي زه د سعودي عرب پورې لاړم ما په 3 کروڑ روپۍ ځای وانغسته او رضیان باندې ستا واده دی چې 80,000 تنخواه 80,000 روپۍ د مازدیګر نه وروسته زه ګټم او هغه په 3 کروڑ روپۍ ځای لي ځای نه علم خو غون جندول لوټ کو د جندول بزنس روان دی په غټه سطح باندې که ډي پي او صاحب په دې کار کې ملوث نه وي نو دې رغه وروشي که ډي پي او صاحب پکې ملوث وي نو بیا خو به موږ ګیله نه کوو چې بیا یو پیداوار دی او روان دی او بس کوي دی او زه د میډیا ډېره شکریا ادا کوم چې موږ له ټیم راکړه موږ له موقع راکړه د ملګرو نورې خبرې نه کوم خو بس دا مې ډي پي او صاحب نه او د ډي سي پي صاحب نه دا مطالبه ده چې دې کې انکوایري ته ضرورت نشته ډي پي او صاحب سره ما خپل ملاقات هم ولز وکړو ویل چې ته مطمئن اوسه ستا کار به کېږي ډي پي او صاحب درخواست رالېږلی ډي سي پي صاحب ته او انکوایري پکې راښکلې ده نو زه دا هم نه ویم ټیک ته انکوایري دې وشي کېدای شي زه بېګناه یم یا دی بېګناه انکوایري پکې ښه ده خو زما دا مطالبه ده ډي سي پي صاحب نه چې انکوایري ما راوغواړه شارټ کټ ثبوتونه رانه وغواړه چې سی ډي آر دله درکړم وایس یې تر دې وارومه او کومې روپۍ رانه اخېستې دي چونکې دی پې په خپل منځ کې وران شو چې به یې دا روپۍ 15,000 تا ورکړي دي او ما ورکړي 20,000 دي نو دی پې په خپل منځ کې وران شو چې تا دې 15 اخېستې دي تا دې اخېستې 20 دي او 15,000 کې کامرانزیه ځان له چاپه کړي دي نو ما ته وویل چې چونکې ما خو 20 ورکړي دي او زما سره د 20,000 ثبوت هم را سره دی ریکارډینګ هم را سره ویډیو هم را سره چې ډي سي پي صاحب او ډي پي او صاحب کوم ټیم کې غواړي نو زه به د قوم مخې ته کېږم خو برای کرم چې نور دا خلک په دې خلکو نه شرمایي چې زیو د شپې سره ډیل کوي چې روپۍ راکړه کني سار د لیست کې نوم راځي نو زما دغه مطالبه ده چې انکوایري په دې کې ضرورت پځم چې ان شاء الله نه زما نه ثبوتونه غواړي که ثبوتونه را سره نه وي نو به مې د ګناهګار دي دا کامرانزیه څوک دا څه کار کوي دا کامرانزیه پولیس والا دی او په سیول کې ګرځي او بس دا ډیل کوي دغه لپاره کلیم لپاره دا تی روپۍ کلیم د زیان باندې ساواده دی کلیم نوم دی په سپیشل برانچ کې دی پېښ دا خبرې مرا سوای ریکارډ دی ډي پي او صاحب غواړي ډي سي پي صاحب غواړي که زمونږ سی چو صاحب غواړي نو زما سره شته زه به ورکم او دا پیسې درنه په کوم ځای کې لوکیشن دا پیسې رانه په سمرباغ بارګین کې الته بارګینو الته زوم الته رانه واغسته تاسو سره دغه څه زما سره ویډیو شته چې دا کله راغی ما له پیسې ورکول خو روپۍ کرانه لې خو به مو ته ورسته کال کله چې روپۍ صحیح ته میلاو شو چې اوس مې لاګستې دي او روپۍ ورکوم ستا کار ختم هغه څه چې دا روپۍ زه چاته و چې دا روپۍ کلمه لې او کلمې مخکې افسران ورولې نو افسر بالا افسر خو زموږ یو ډي پي او دی پیش نو څه خنشته دي نه چې تا روپۍ ورکول ته ډایرکټ ډي پي او ورنه چې دا سیب زموږ ټیک ته نو زه خو پارټیم کې مجبور وم زه ذهني تور خراب کړم ما وای چې 60,000 په 60 کروڑ کار کېږي زه ورکوم د عزت خبره وا زما یو عزت ته زه د پاکستان شهري ما زما الحمدلله پلان نه کې عزت ته په روبو ما خپل عزت نه خراباو بیا من دا نه کاو
د 100,000 روپو الحمدلله زموږ د ورځې تیل سودو سره څه گواه خو نشته زما سره ګوام د 100,000 روپو شته دي که څوک رانه ګواه وغواړي هم زه به ګواه ورکوم 3 4 5 کسان به زه ګواه ورکوم چې دې کسان د مخې مور کړي پریس کانفرنس مقصد څه دی آیا اداري بلیک میل کوي کنه واقعي دا مسله شوی ده زمونږ د دې پروګرام مطلب دا دی چې دا خلک په جندول کې دی ډي پی او صاحب دا کومه لاندې طبقه چې دا دایره لګلې بزنس لپاره دا روپۍ غواړي خلکو نه او زما دا پروګرام د پروګرام مطلب زما دا دی چې دا خلک کار شي چې به دا روپۍ څوک څوګلي او د چا په نوم باندې لي نو زمانه غستی زما څه ثبوتونه راسري او دا کم خلک چې غږ نه کوي دا بر سوجي ریږي ته چانه به څه مجبورې زما الحمدلله چانه څه مجبورتیا نشته ده زه خپل یو بزنس کوم خپل روزګار کوم خیال دي زه په هر دغه باندې خبر خبرې ما او پروګرام مطلب مې دا دی چې دا شی ختم شي دا معاشره پاک شي 100,000 1,000 50,000 دا مطلب دی چې بس یو بزنس روان دی په دې وجه مارا پروګرام وکړو